هلو ویور نن زمونږ ټاپک دی د سلوال په باره کې چې سلوال څه شی دی. خو د ټولو نه مخکې چې کوم دی مونږ تاسو ته پته را چې سیلز لاول سیلز ته وایي د انیمل چې کوم بنیادی یونټ ده چې د کوم نه انیملز چې کوم ارګانیزم جوړي هغه ته سیل وایي. صحیح شو. سیل به دوه قسمه دی. تاسو ویلي پروکریاټیک سیل دی او یو پروکریاټیک ده او بل چې کوم دی ایوکریاټیک ده. صحیح ده. دوه قسمه سیل دي. پروکریاټیک مطلب چې په هغه کې نیوکلس نه وي، وداوټ نیوکلس. ایوکریاټیک چې هغه کې نیوکلس پریزنټ وي. به چې کومه د ایوکریاټیک سیل دوه قسمه سیل انیمل سیلز دي او پلانټ سیلز. پروکریاټیک سیل بیکټیریل سیل چې کومه دی د پروکریاټیک سیل کې راځي. صحیح شو. نو ایوکریاټیک سیل چې کومه دی دی کې چې کومه د انیمل سیل هم دي، پلانټ سیل. نو پلانټ سیل خو موږ ته پته را چې سیل څه شی دی. صحیح شو. سیل موږ خبره وکړه چې دا بنیادي یونټ ده د ارګانیزم. خو په دې کې چې کومه دی هغه د دې چې کوم ارګانیلز دي که نه، نو په پلانټ سیل کې موږ د پلانټ سیل خبره کوو. نو د پلانټ سیل کې اولنی ارګانیل چې کومه دی هغه سیلوال دی. اولنی ارګانیل څه دی؟ سیلوال. سیلوال څه شی دی؟ سیلوال د پلانټ چې کومه دی هغه اوټر موست د پلانټ سیل اوټر موست کورینګ دی. outer most نما لیکلی outer most covering of the plant cell. دلته ما rigid لیکلی. rigid مطلب rigid وي، کلک وي. صحیح شو. څه وي؟ کلک وي. یاد ساتئ په پلانټ کې چې کومه دی سیلوال چې کومه دی په پلانټ کې دا پلانټ سیل لا پروټیکشن ورکوي، پلانټ سیل لا سټرینث ورکوي، پلانټ سیل چې کومه دی هغه له شیپ دغه مینټین ساتي، سایز یې مینټین ساتي. او کله تاسو به ویلي چې کله پلانټ سیل چې کومه دی کله ټرډډ شي، مطلب هغه ته واټر انساید واټر فلو وکړي، سیل ته لاړې شي اوبه، نو د هغه وجې نه د خلیو وپړسېږي. چې وپړسېږي نو د دې د چاودلو چې کومه دی چانسز ډېر سی وای. نو دا سیلوال پلانټ سیل چې کومه دی دا څه نه بچوي، د دې چاودلو نه بچي. ټرډډ سیل چې کومه دی بیا د هغه شیپ چې کومه دی څه کوي، د هغه سایز بیا څه کوي، مینټین ساتي. نو موږ راځو خپل ټاپک ته. دلته ما لیکي چې پلانټ په دغه کې چې کومه دی په ینګ پلانټ سیلز کې چې کوم ینګ پلانټ سیلز دي لکه میرسټمیټک سیلز دي یا میرسټمیټک ټیشوز دي، پاکې بلا تین وي، الاسټک به وي، کار ټرانسپیرنټ به وي، کلرلیس به وي. او دا پروټوپلازم اف د سیل چې کوم پروټوپلازم دی چې کوم د موږ په انیمل سیل کې سایټوپلازم وو، دا پروټوپلازم اف د سیل چې کوم دی دا جوړی دا سیلوال چې کوم دی څوک جوړی، پروټوپلازم جوړی with the help of special enzyme. صحیح شو. تاسو به ووایئ چې کله د پلانټ سیل فارمیشن کېږي نو اولنی لیر چې جوړیږي هغه کوم کیمیکل کمپوزیشن تاسو سیلوال ووایئ. اولنی لیر د دې چې کوم اولنی ممبرین چې جوړیږي هغه پیکټوز نه جوړي. څه نه جوړي؟ پیکټوز. نو په پلانټ سیلوال کې چې کومه دی درې لیر دي که نه، یو پکې میډل لمیلا هم ده. او میډل لمیلا چې کله تاسو کمپوزیشن ووایئ د میډل لمیلا کمپوزیشن چې کومه دی هغه د پیکټوز نه جوړي. څه نه جوړي؟ پیکټوز. لکه پیکټیک سبسټانس چې کومه دي هغه چې کومه دی کیلشیم او میګنیشیم پیکټیټ چې ورته موږ وکړو نه، پیکټیک ایسډ نه. نو اولنی لیر د څه نه جوړیږي؟ د پیکټوز نه جوړیږي. او دویم لیر چې کله جوړیږي نو هغه کې پیکټوز او سیلولوز چې کومه دی مکس وي. پیکټوز او سیلولوز وي مکس وي. او دریم لیر چې وي بیا د سیلولوز نه جوړوي. نو مطلب دا چې پرایمري وال لکه هغه میډل لمیل هغه د پیکټوز نه جوړوي، پرایمري وال د سیلولوز نه، او سیکنډري وال هم څه دی د سیلولوز نه. هغه کې هیمی سیلولوز هم وي، پولیساکراید پکې هم پریزنټ وي. صحیح شوه. نو دا زمونږ خبره کوو د سیلوال. صحیح شوه. سیلوال د څه نه جوړیږي؟ د دې د پیکټوز نه، سیلولوز نه، هیمی سیلولوز د دې نه څه کېږي؟ جوړیږي. ښه، دا خبره خو موږ وکړه چې اوس د دې راشو د دې سټرکچر ته راشو. څه ته راشو؟ د پلانټ سیلوال چې کوم سټرکچر دی نو دا په ظاهره خو موږ ته پته را چې پرایمري وال، میډل لمیلا، سیکنډري وال، ټرشري وال. صحیح شو. دا څلور چې کومه دی شیونه په دې کې څلور لیرز چې کومه دي یا د څلور والز نه د څلور لیرز نه دا څه دا سیلوال جوړي. پرایمري وال اولنی چې کومه د میډل لمیلا جوړیږي. صحیح یاد ساتئ. اولنی څه جوړیږي؟ میډل لمیلا. بیا وروسته چې کومه څه جوړیږي؟ پرایمري وال جوړیږي. څه جوړیږي؟ پرایمري وال جوړیږي. بیا سیکنډري وال جوړیږي. پرایمري وال چې نو موږ اصل کې خو دا پرایمري وال دی که نه، نو په ډیولپینګ سیل کې اولنی چې کومه دی څه جوړیږي؟ پرایمري وال جوړیږي.
پرایمري وال فرست وال چې هغه په دغه کې جوړیږي په ډیولپینګ سیل کې چې کوم میرستمټیک سیلز دي صحیح شو په هغه کې دا جوړیږي. بیا چې کومه ده میډل لیمل کوم خبرو کو میډل لیمل تاسو ته په هغه سبسټانس دي چې د پیکټوز نه چې کوم نه پیکټیک ایسډ سبسټانس نه جوړ وي لکه کیلشیم اکثر راځي په ام سی کیوز کې په ایټا ټیسټ کې چې را دا میډل لیمل اسپام یا اسپام بای کیلشیم او میګنیشیم پیکټیټ په ورکل نه کیلشیم میګنیشیم پیکټیټ نو میډل لیمل دا چې دا میډل لیمل دا په اصل کې د دوه خلیو د دوه سیلز دلته ما دغه کله دی اندا پرایم دا یو پرایمري وال دی دا بل پرایمري وال دی د دوه پرایمري وال په منځ کې کوم سبسټانس دي ته څه ویل شي د میډل لیمل او دا میډل لیمل دا دوه سیل والا د یو بل سره د سیل د یو بل سره یو ځای کوي دوه پرایمري وال دی یو بل څه کوي را یو ځای کوي. بل چې کومه دی د دې پرایمري وال نه انسایډ چې کومه دی به چې کوم وال جوړیږي هغه ته څه ویل شي سیکنډري وال. پرایمري وال نه انسایډ چې کوم وال جوړیږي هغه څه وي سیکنډري وال ته ویلي. سیکنډري وال مور ریجټ وي دا چې کومه دی خلیې ته سټرینث هم ورکوي دا زیات او دا چې کومه دی دا سیکنډري وال کمپوزډ اف مینی لیر د څه معنی مینی لیر صحیح شو که نه دا ډفرنٹ لیر هغه بیا تاسو چې SW1 SW2 سیکنډري وال لیر 1 لیر 2 لیر 3 او د لیر د سیکنډري وال چې کوم دریم نمبر لیر د هغه ته اکثر موږ ټرشري وال وو چې کوم سبسټانس چې کوم دی دلته سبمرایزیشن کیږي او هغه بیا تاسو وي هغه چې کله دا کیږي نو دا لیر چې کوم سبسټانس دغه شي د سیکنډري وال پسې ون خلی په اخره کې هغه ته موږ څو ټرشري وال هغه ته موږ څو ترشل خو بنیادی چې کومه هغه درې دي پرایمري میډل سیکنډري وال صحیح شو. بل خبره بل تاسو راشي د دې فنکشن ته راشي څه ته د دې فنکشن ته چې راشي نو د دې په فنکشن کې لاولنۍ خبره چې کومه ده دا خلیه ته یا ریجیډیټي ورکوي. ریجیډیټي ما لیکل دا مطلب خلیه ریجیډ کوي خلیه صحیح پلانټ سیل اکثر ریجیډ وي. بل دا سایز هم ورکوي شیپ د خلیه سایز مینټین ساتي شیپ یې مینټین ساتي او بل دا پروټیکشن ورکوي سټرینث ورکوي په ټرانسپورټ کې هم مدد ورکوي او چې کله په ټرجیډیټي کې هم مدد ورکوي صحیح شو که نه ټرجیډیټي کې هم مدد ورکوي. بل دا په ټرانسپورټ کې مطلب په ټرانسپورټ تاسو وایي چې پلازموډیسمیټا خو تاسو ویلی ده که نه پلازموډیسمیټا نو هغه کې چې کومه دا هول وي په یو سیل نه بل سیل ته چې کوم کنیکشن وي هغه ته پلازموډیسمیټا د دې پلازموډیسمیټا په تھرو باندې هغه کم میټیریل او سبسټانس د خلیې د یو بل سره ایکسچینج کوي. نو دا ټول چې کومه دی دا ټول خبرې چې کوم ما وکړي دا ټول د سیل وال په باره کې وي. ان شاء الله نیکسٹ ویډیو کې موږ د سیل ممبرین په باره کې څه کوو خبره کوو. الله حافظ.